ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو په دین میینو، نن یوه خاصه وظیفه د سورت محمد وظیفه ده. محترمو دا په قرآن کې یو وړوکی شان سورت دی او د دې سورت ډیر زیات برکات دي، ځکه دا نوم د چا دی محترمو؟ دا نوم د حضرت مصطفی نبی مجتبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم دی، او رب العالمین هم یو صورت په دې نوم باندې نازل کړی دی چې دې سره به زما د حبیب صلی الله علیه وسلم د امت دپاره په دې صورت کې ډېر خیرخواګانې دي، ډېر زیات فضیلتونه یې پکې ږدلي، محترمو ډېر زیات هغه برکات یې پکې ږدلي. نو زه تاسو سره دې صورت هغه وظیفه ښایمه، ډیره انتهایی اسانه لیکن ډیره زیاته کمالي ده، ډیره زیاته جلالي ده. محترمو دا وظیفه تاسو وکئ او د اتوار د ورځې سره خاص تعلق ساتي، انشاءالله چې تاسو نه هیره نشي. په دغې طریقې سره وکئ، کومه طریقه چې راته زه ښایم، انشاءالله خوشحاله به یې، کامیابه به یې او آفتونه او مصیبتونه به هغه رب ختم کي د کم رب نه محترمو چې زمونږ څوک د هغه نه ماسوا زمونږ څوک حاجت روا نشته دی، د هغه نه ماسوا څوک زمونږ مشکل کشا نشته دی. راځئ نن دغه وظیفه راته ښیمه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو په دین میینو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت کې به یې، الله جل شانو هم دغه رنګې خوشحاله او آباد تر و تازه کامیاب او کامران لره. الله تعالی دې ستاسو تمام حاجتونه او تمام مصیبتونه تکلیفونه ختم کی. محترمو داسې خبره ده، یو خاص قسم خبره راته کوم او د راز خبره، چې تاسو په هر چا باندې اعتبار مه کوئ، هر چا له پیسې مه لیږئ، چې تاسو په یوټیوب باندې، فیسبوک باندې یا ټیک ټاک باندې تاسو چته کې د چا نمبر ووینئ او هغه تاسو ته دا خبره لیکلي زه په ګارنټۍ سره دا تعویض کوم د مینې محبت دپاره او د رشتې دپاره او د فلانکي دپاره او د فلانکي دپاره. محترمو تاسو ورته پیسې ولګئ، تاسو له ډېر زیات هغه تاسو له یقین ساس کی په قسمونو قرآنونو په خبرو باندې، نو او تاسو هغې ته باوجود د هغې نه پیسې ولېږئ چې زه بس ماله خو کار کوي، زما دا محبت به ماته حاصل شي، زما دا مینه به ماته حاصله شي، یا زما دا رشته به ماته حاصله شي، کاروبار به مې روان شي. محترمو دا غونډ ګڼ کفان دي، دا غونډ خلک چې دي پیسې وخي د خلکو نه، بیا به دپسې نمبر هم بلاک کي او بیا به تا سره رابطه منقطعه کي. محترمو ما سره اوس هم یو کس رابطه کې و چې دغه رنګې پیسې ترې والي، نو زما کوشش دا وي چې زه ټول مسلمانان دې نه آګاه کړمه، یعنې پوهه یې کړمه او اطلاع وله ورکړم چې داسې ګڼ کفانو باندې، داسې قسم خلکو باندې تاسو د چرې هم یقین مه کوئ، نو تاسو به انشاءالله پیسې به هم ستاسو دغه وي. محترمو الله جل شانه ټول کارونه کوي او دغه انسان چې تاله ګرنټي درکړي، نو ولې ده ته الله تعالی دا طاقت ورکړی دی، دا طاقت الله جل شانه هیڅ چاته نه دی ورکړی. الله تعالی په خپل قدرت سره، په وظایفو سره، په دعاګانو سره، په ختمونو سره د انسان حاجات پوره کوي، خو دغه انسان له پکار دی چې په داسې خلقو یقین نه کوي، خپلې پیسې نه بربادوي، بلکې داسې یو مدرسې ته دا پیسې ولیږي چې هغه مدرسه کې په هغې باندې قرآن مجیدونه ادیا شي، قیدي سپارې پې ادیا شي، پټۍ پې ادیا شي، دغه رنګې چټیانې پې ادیا شي او په هغې باندې هغه ماشومان سبقونه وایي. نو محترمو الله تعالی به ستاسو حاجت پوره کوي، دغه ماشومان دغه ګلان به تاسو ته دعاګانې کوي. نو خبره مې دې پورې کړه چې تاسو پوهه شئ. اکثر خلک رابطه کوي چې موږ سره داسې کار وشو، نو محترمه آینده دپاره بیا تاسو کوشش کوئ چې داسې خلکو دپاره پیسې مه لیږئ. نن چې کومه وظیفه ده، نو دا وظیفه خاص کر محترمو د محبت دپاره ډېره زیاته بهترینه ده. که یو انسان تاسو نه ناراضه وي، تاسو له لیفټ نه درکوي، تاسو خبر نه اخلي، تاسو پسې نمبر بلاک کړی دی، تاسو ته خفګان درکوي، تاسو سره د زړه محبت ساتئ او دا محبت د حلال نکاح دپاره وي، نو دا وظیفه انشاءالله تاسو د هغې دپاره هم کولی شئ. نور چې ستاسو څومره تکالیف دي، په تاسو پریشانۍ دي، د هغې دپاره هم کولی شئ. نو اوس چې څوک په مینه کې نښتې وي او مینه یې سر ته نه رسیږي، نو د هغې خلکو دپاره محترمو دا صورت دی. کو دا صورت تاسو هغه څوک چې مینه بل سره کوي، کو دا صورت تاسو ولیکئ او د زمزم په اوبو باندې وینځئ او بیا په هغې لږ باندې وڅکئ
کم هلک چې تاسو محبت کوئ یا کومه جینۍ چې نه رضا کیږي هغه سره تاسو محبت کوئ، نو محترمو دغه به انشاءالله د الله جل شانه په فضل او کرم سره به دغه هلک هم رضا شي. یعنې د خالص محبت او نکاح دپاره ګورئ غلط حرکاتو دپاره نه چې د جسم دپاره دا محبت وي، یعنې د فایدې د اخیستلو دپاره نه، خالص د نکاح دپاره وي، هغه نکاح چې کوم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده. صحیح شوه. دا به تاسو ولیکئ په کاغذ باندې، صحیح شوه. بیا به د زمزم په اوبو کې واچوئ. دغه زمزم اوبه به راواخلئ، په دغې هلک پې وڅکئ، په دغې خاوند یې مسکلی شئ، په دغې ښځې یې مسکلی شئ. تاسو سره چې څوک بغض کینه حسد ساتي، جګړې جنګ جګړې څه کوي، په هغه باندې مسکلی شئ. دغه رنګې د هوند او حلال او محبتو لپاره دا انتهایي مؤثره وظیفه ده. بل چې څوک مصیبت لري، تکلیف لري، حاجت لري، یا قرض لري، یا محترمو کاروبار نه لري، یا نور مسایل دي ورته، نو د هغې دپاره به محترمو تاسو یو څو ماشومان راټول کئ، او که په خپله یې کولی شئ نو ډیره بهتره ده، او که په خپله یې نشئ یو څو ماشومان راټول کئ، خو هغه ماشومان چې چا له قرآن صحیح طریقې سره ورځي، بیا به ورته صورت محمد په قرآن کې راواړوئ. دا غالبا په قد سمی الله سفاره کې دی، قد سمی الله وړوکی صورت دی، ټوټل په 15-4 منټه کې صحیح طریقې سره ویلی کېږي. دا به تاسو 2 څلوېښت پېرې محترمو یا 1 څلوېښت پېرې په دغې ماشومانو باندې د دې ختم وکئ، او بیا به یو زبردسته دعا وغواړئ چې مالک الله دا تا چې کوم صورت نازل کړی د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم په نوم باندې، مالک الله دغه نوم تا ته ډېر زیات ګران دی الله، دغه نوم تا ته ډېر زیات محبوب دی الله، دغه نوم د وجې نه مالک الله ته او دغه پیغمبر علیه السلام ته خپل زیارت دپاره عرش مولا ته غوښتلی، مالک الله چې یو پیغمبر دی هم نه دی غوښتلی، الله د دې نوم د برکته، د دې صورت د برکته چې تا په دې خپل قرآن کې نازل کړی، الله دا صورت او د دې صورت هغه برکات او د دې نوم هغه برکات الله زما دپاره سفارشي وګرځولی کړي، زما د فلانکی حاجت او مقصد پې پوره کړي. محترم انشاءالله چې الله جل شانه نو امید دی چې تاسو یو پیره دا وکړو نو انشاءالله حاجت به م الله تعالی پوره کړي. یو پیره یې سره ونه شو خیر دی 2 ورځې وکئ، هفتې پورې وکئ. هفتې دپاره خلک لاعلاجه بیماران دپاره محترمو دوایانې هم استعمالوي. ما تاسو په وظیفو باندې بیا ستړي شو، یقین هم ترې واوړي. محترمو نو کم درد ته لاړ شو، تاسو ماته هغه درد وښایئ، تاسو ماته هغه رب وښایئ چې د هغه درد ته لاړ شو. محترمو نشته دی، نشته، صرف هغه رب دی چې د په اسمانونو باندې استوا دی، د عرش مولا باندې استوا دی، په خپله کرسۍ باندې د خپل شان موافق استوا دی. محترمو دغه درد نه لاس مه اوچتوئ، دغه رب نه لاس مه اوچتوئ، دغه رب د رحمت لمن مه پرېږدئ. محترمو انشاءالله په داسې خلقو یقین مه کوئ چې هغه تاسو ته منګنتې وظیفې ښایي، یا هغه محترمو تاسو ته هغه ګرنټي درکړي چې زه دله په ګرنټۍ سره دا کار کوم، تعویض او محبت دپاره او پلانکۍ او ډنګرۍ. خپلې پیسې هم مه بربادوئ، خپل ذهنونه هم مه خرابوئ، خپل یقین هم مه خرابوئ. هغې رب ته متوجه شئ کومه رب چې مسلمانانو دپاره کافي کېږي، هغه قرآن ته متوجه شئ کوم قرآن چې د الله جل شانه د مؤمنانو دپاره شفا راګرځولې، د ظاهري او باطني امراضو دپاره شفا راګرځولې، د ظاهري او باطني حاجاتو دپاره محترمو پوره کېدلو دپاره هغه قرآن مجید نازل کړی دی. محترم الله جل شانه هم ډېر خوشحاله ساته. زه مدرسه کې تاسو ته خصوصي دعاګانې کوم، انشاءالله الله تعالی به قبلوي. تاسو ماته دعاګانې کوئ، الله جل شانه دې ستاسو حاجتونه پوره کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.